پاکستان کې د صحافیانو مرکزی اتحاد PFUJ د پیکا قانون لاندې د خبريالانو په ضد د مقدمو درج کولو غندنه کړې او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې دا حکم باید په سمدستي توګه بیرته واخلي. ناقدین وایي چې د حکومت لاړه د پیکا لاندې د خبريالانو په ضد مقدمه درج کول د پاکستان له آئین سرغړونه ده چې په خیوات کې خر یو تن ته د رایې د ازادۍ حق ورکوي. په دې وروستو کې د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې د ګڼ شمېر خبريالانو په ضد په ټولنیزه رسنۍ ایکس د هغوی لخوا د شو پوسټونو یا ټویټونو له امله مقدمې درج کړې دي. په دغو خبريالانو تورونه لګول شوي چې د نومبر د 23 او 20 ترمنځ په ایکس رسنۍ د خپلو پوسټونو له لارې د حکومتي او امنیتي ادارو په ضد د تاوتریخوالي را پیدا کولو هڅه کړې ده. دا هغه ورځې وې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پخواني وزیر اعظم او د ګوند د بانی مشر عمران خان د خوشی کولو لپاره اسلام آباد کې د شوی احتجاج په مخال د PTI یو شمېر پلویان نیول شوي او په ضد یې مقدمې درج شوي دي. په پاکستان کې د جرنالستانو د مرکزی اتحادیې PFUJ د یو بیان له مخې د راولپنډۍ اسلام آباد د جرنالستانو د اتحادیې RIUJ د عمومي سیکریټري آصف بشیر چودھری او انکر پرسن خرمیت سنگ په ګډون د 1.5 خبريالانو د نیولو امر شوی. د پاکستان د الکترونیکی جرمونو قانون پیکا په 2014 کې ناپېښ شوی او د دې قانون له نفاذ وروسته د بشري حقوقو سازمانونو امنسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واج د قانون په ممکنه ناوړه استعمال نیوکه کړې وي او دا قانون یې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 19 ماده څخه سرغړونه بللې وه. په 2020 کې ریپورټرز ویت آوټ بارډرز RSF په 2022 کې په دغه قانون کې له ترمیم وروسته امریکا، یورپی یونین او برتانیا په پاکستان کې په مطبوعات او مدني آزادو باندې د دې قانون د بدو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزیر سید امین الحق په شمول په پاکستان کې حکومتي چارواکي د پیکا د قانون دفاع کوي او د سایبر جرمونو سره د مبارزې او قومي امنیت ډاډ منلو لپاره مهم بولي. ځینې څېړونکي هم د حکومت دغه دریځ سره اتفاق لري. د سپریم کورټ وکیل کفایت الله وزیر خبرو کې وایي چې د قانون سبرخه د رای په ازادۍ بندیز نه لګوي، خو زمونږ په ملک کې په سوشل میډیا باندې خپل ریټینګ زیاتولو لپاره اکثره خلک داسې خبرونه خپاره کړي. نو زه فکر لرم چې حکومت یوازې د دې د مخنیوي لپاره د قانون کاروي. د پیکا لاندې د سایبر تروریزم او د کرکی د وینا په سیر جرمونو لپاره له 3 څخه تر 16 کلونو پورې د بند سزا تر 50 میلیون روپو پورې جرمانه لګول کېدی شي. آلاب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان.